بسم الله الرحمن الرحیم. د طهارت متعلق تقریبا 5 نمبر مسله ده. دا مسله هم د مخکې مسایلو په شان ډېره اهمه او ډېره لازمي مسله ده. یو چا پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې نجاست پر کپړې باندې ولګېږي او دغه نجاست د پاکولو وروسته د دې نجاست اثر او داغ پر کپړو باندې پاتې شي، یعنې هغه داغ او هغه اثر یې نه صفا کېږي، نو آیا د دې داغ سره او د دې اثر سره په دا کپړو کې لمونځ کول جایز دی او که نه دی جایز؟ د دې مسلې جواب دا دی، که چیرې پر یو کپړه باندې نجاست ولګېږي، د نجاست لګېدلو وروسته انسان هغه نجاست پرېولي، د پرېوللو وروسته د نجاست اثر پاتې شي، هغه داغ یې پاتې شي، هغه رنګ یې پاتې شي، هغه نه ختمېږي. اوس په دغه کپړو کې لمونځ کول د دغه داغ سره د دغه اثر سره لمونځ کول دا بالکل جایز دی. دغه داغ او دغه اثر لرې کول دا لازمي او ضروري نه دی، ځکه چې کله کله نجاست دا رقم نجاست وي چې هغه نجاست خو د کپړې څخه پاکېږي، لیکن د هغه نجاست رنګ او اثر دومره زورور او دومره قوي وي چې هغه هېڅ رقم نه لرې کېږي، یا لرې کېږي خو په مشقت سره لرې کېږي، یعنې ته په صابون سره لرې کړې یا به په بل داسې شي سره به لرې کړې، خالي په اوبو باندې د هغه اثر نه ختمېږي، نه لرې کېږي، نو بیا د دغه رقم نجاست اثر ختمول دا لازمي او ضروري خبره نه ده، بلکې د هغه اثر سره هم ته په دا کپړو کې لمونځ کولی شې. دغه اثر چې دی هغه په شریعت کې ته الله پاک د دې مکلف نه یې جوړ کړی چې د دې نجاست اثر ختم کړه. اما که چیرې بیا تا صابون په لاس درلی یا یو بل داسې سهولت تا ته په لاس درلی چې ته هغه نجاست اثر ختمولی شې، بیا به ختم کړه، لیکن دا لازمي او ضروري خبره نه ده، ځکه چې فتاوا هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 2 کې د دې متعلق پوره تفصیل ذکر شوی دی. فتاوا هندیه کې لیکلي دي، وان كان شيئا لا يزول اثره الا بمشقه بان يحتاج في ازالته الى شيء اخر سوى الماء كالصابون لا يكلف بازالته. وان كانت شيئا وكثير یو شی دار کړي، یو نجاست دار کړي، لا یزول اثره د هغه اثر دا نه لرې کېږي، نه زایله کېږي د کپړې څخه، یعنې د هغه رنګ د هغه بل داسې اثر هغه د کپړې څخه نه زایله کېږي، نه لرې کېږي، الا بمشقت، مګر په مشقت سره په تکلیف سره لرې کېږي. څنګه مشقت، څنګه تکلیف؟ بان یحتاج چې هغه انسان محتاج کوي فی ازالته په لرېوالي کې، یعنې چې ته دغه نجاست لرې کوې، ته به محتاج و دې خبرې ته الی شیء آخر، بل شي ته ته محتاج یې چې ته به پر استعمالوې، یا به پټرول پر استعمالوې، یا به ډیزل پر استعمالوې، یا به تیزاب پر استعمالوې، یا به صابون پر استعمالوې. مخکې لیکلي هم دی سوى الماء، د اوبو ما سوا بل شي ته انسان محتاج کوي چې دغه اثر ورته ختموي، په اوبو باندې نه ختمېږي، که صابون، لکه صابون دلته مثال د صابون ورکړی دی، نو مخکې لیکلي دي لا یکلف بازالته چې بیا دغه انسان د دې اثر په ختمولو باندې مکلف نه دی، یعنې شریعت پر ده باندې دا زور نه کوي، دا زیادتي نه کوي چې ته به د اثر خامخا ختموي، د هغه اثر سره هم دی لمونځ کولی شي.